الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغو اوریدونکو په دې نننۍ ویډیو کې به مونږه خبره کوو د باران متعلق، یعنی په خوب کې انسان باران ویني نو د دې تعبیرات په ذکر کوو، بیانو به د دې مختلف صورتونه دي او مختلف تعبیرونه دي. راځي چې نن د دې تعبیرونه واور. اول نمبر، یو انسان په خوب کې باران ویني. حضرت دانیال علیه السلام فرمایي چې په خوب کې باران لیدل دا د الله تعالی د طرف نه خیر او برکت او د رحمت علامه ده، یعنی د انسان ته خیر ملاويږي، برکت ملاويږي، خیسته خوب دی. دویم نمبر، یو انسان په خوب کې باران ویني، دا باران په خپل کور کې ویني چې صرف د په کور کې وریږي، دا یا ډېر تیز وي او تیز طوفان شان وریږي، نو دا خوب چې خطرناک دی. نو دغه باندې په دې انسان باندې رنج، غم، تکلیف، د بیماری، مصیبت راتلو طرف ته اشاره ده. نو د انسان لپاره پکار دی چې دا صدقه وکړي. او کچري د انسان په خوب کې دا باران احسته لیدلې ولینی مدم په قلاره وریږي په کور کې دنه، نو د انسان د لپاره بیا دا خوب بهترین دی او دا رنګ د لپاره خیر، د برکت او دغه طرف ته اشاره ده، خوشاله طرف ته. دا خوب د لپاره بیا بهترین. که یو انسان په خوب کې باران ډیر تیز ویني او دغه رنګي تور وي، تیاره وي پکې، نو دا انسان د لپاره دا خوب خنه دی او دې کې بیماری طرف ته اشاره، په دې بیماری کې هلاکت طرف ته په دې کې اشاره ده. نو دې کې انسان له صدقه ورکول پکار دي. کچري دا انسان دا خوب د میاشتې په اول یا د کال په اخر کې باران ویني، یعنی د خوب کې باران ویني د میاشتې په اول کې یا د کال په اول کې، دا خوب چې دا بهترین خوب دی. په دې کې رحمت او برکت طرف ته اشاره ده او راحت طرف ته اشاره ده. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان په خوب کې باران ویني، خدا باران په خپل وخت باندې وریږي او دا رنګي تیز وریږي او تیاره وي پکې، نو دې انسان یعنی دې کې بیماری او دا رنګي رنج او غم طرف ته اشاره ده. که یو انسان خوب ویني او په خوب کې دا باران د په سر وریږي، دا انسان به سفر کوي او سفر نه واپسې دغه رنګي په خیر او برکت او دغه رنګي د رزق پر راحت طرف ته اشاره ده او د سفر به په خیر کې د برکتونو والا سفر به کوي، واپسې به کوي خیر عافیت سره. که یو انسان په خوب کې تیز باران ویني او د دې باران د وجه نهرونه، ولې او دغه رنګي نالۍ، سیندونه دا وبېږي، د خوب کې د طرف ته اشاره ده چې بادشاه شو یا عہدهدار شو یا د امیر شو، د دې یعنی ظالم کېدای شي او دغه ظلم کولای شي. دغه ظلم نه به دا کم انسان چې خوب لیدل لري دی به دغه شر، دغه عہدهدار، دغه امیر، دغه بادشاه دا ظلم نه به د محفوظ وي. حضرت کرمانی رحمت الله علیه فرمایي کچری انسان په خوب کې د باران په ځای غبین ویني، چې یعنی غبین د باران په شکل وریږي، د انسان د دې خوب تعبیر داسې دی چې د انسان ته یعنی رحمت او غنیمت کې چرنو کثرت او دغه رنګي زیاتوالی طرف ته اشاره ده. خو خوب دی. کچری یو انسان په خوب کې د باران اوبس کې، یعنی داسې خوب ویني چې په دې خوب کې د باران اوبس کې او دا اوبس صفا دي، خیسته ښکلي صفا اوبه دي، نو دې خوب تعبیر دی چې د انسان ته راحت، سکون او دارنګي خوشحالي په دې طرف ته اشاره چې د ته راحت ملاويږي، خوشحالي به ورته ملاويږي او دارنګي سکون به ورته ملاويږي. کچری دی انسان په خوب کې د باران د اوبه یعنی تکي توري لیدلې وي او دغه رنګي خوندم خنوي، نو بیا دا خوب چې د لپاره خنه دی کې رنج، غم او مصیبت دې طرف ته اشاره ده. او کچری یو انسان په خوب کې دا تیز باران لیدلای چې تیز باران پر خلکو باندې وریږي، نو په دغه ملکی ناګهانی آفات او مرګ دې طرف ته اشاره ده. او که انسان چې خوب لیدلای وي نو د پکار چې صدقه. یو انسان په خوب کې لیدلې وي چې د وینې باران کیږي، یعنی د وینې باران وریږي، نو دا خوب بیا خطرناک دی او دې کې د الله تعالی د طرف نه د عذاب راتلو طرف ته اشاره ده. نو دې خوب لیدونکو د لپاره پکار دی چې دوی صدقه وکړي، ځکه نبی علی السلام فرمایي چې صدقه بلاګانی او دارنګي مصیبتونه د لری کوي، نو دلم پکار دی خپل وس مطابق صدقه وکړي. خوګو قدرمنو، دا د باران متعلق تعبیرات چې موږ بیان کړو
او تاسو واورید کچری ویډیو تاسو خوښ شوی وي دا مخې تاسو شیر کړئ او کچری تاسو زموږ په چینل باندې نوی یې نو چینل سبسکرایب کړئ د پاره دی چې تاسو زموږ نوی او دینی اسلامي ویډیو دا تاسو ته په وخت باندې راځي او تاسو معلومات چې نو هغه تاسو ترلاسه کولای شئ نو دا د دې لپاره چینل سبسکرایب کړئ او مخې ته شیر کړئ جزاک الله